په ډګر ورته وویو چې ټول یې توخل دي، قاتل هم یې توی، دهشتګرد هم یې توی، وینه چې تویوي هغه هم توی، براینا مجاهد هم یې توی، دا ټول یې تو ډربې. یوه خبره خو دا شوه دغې پوره موږ ټول قوم وروځو، هغې پوره موږ ټول یو کېږو. الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله فرمایي چې خپله لوسه ځون مه هلک کوو. که مصیبت در باندې راغی، که مشکل در باندې راغی، نو داسې مه کوو چې مشکل ته ودارو نه، داسې مه کوو چې مصیبت ته ودارو نه. کله مشکل په جهاد حل کېږي، کله مشکل په سیاست حل کېږي، کله مشکل په دغه شونې تحریکونو باندې حل کېږي. ټول ورغوځو که نه؟ خپله روزه خو ځون نه هلک کوو که نه؟ مونږ نن ورته چې انشاءالله ټول پکې شرکت کوو. ما عزتمندو دا کوم تحریک د ازادي چې تاسې چلاوو، د کوم د ګیرو ازادي چې تاسې غواړو، دا مو ملي تحریک نه دی. ما عزتمندو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې جلیل القدر انبیا کرام دي، الله ورته فرمایي فاتیاه فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بني اسرائیل ولا تعذبهم. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون له لاړل. فرعون ته څه وي چې موږ قوم ازاد که قوم ما قوم پرېږده چې خپل وطن نه لوړ شي. ما عزتمندو وطن ازادي د قوم ازادي، قوم خپل وطن نه بیول، دا موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر سنت دي، دا قرآن پاک نه مونږ ته ثابت دي، دا دین نه مونږ ته ثابت دي. ازادي وغواړو، خپل وطن له وځو او ښه ټیک ټاک وځو انشاءالله، او ټولو متحد وو، ټولو متفق وو. دا پروپیګنډې چې کومې کېږي چې پلونکي ملک دا وکړ، پلونکي مشر دا وکړ، دا توسې په منځ کې د بې اتفاقي خبرې دي. هېڅ کله یې مه وروو، ټول وروځو چې کله تحریک وي. دا خو ای پلان وو، دا ای پلان دی، پسې بي پلان دی، پسې سی پلان دی. پوځونه یې هم ورتېږو، سړکونه هم ورته بندوو چې داسې یې نوازو کړي. څنګه ازادي چې موږ غواړو انشاءالله تعالی. ما عزتمندو که مونږ د ملک ادارې اسټبلیشمنټ، مونږ د ملک پارلماني لیډران دا وي چې مونږ د ملک ته ترقي وکړي، امن د بحال کړي. چې په کوم ملک کې امن نه وي ورته ترقي تصور غلط دی. دا قرآن پاک تصور دی، دا قرآن پاک کنسپټ دی. ابراهیم علیه السلام دعا کوي وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا. ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې الله په مکه کې امن راوله، او د امن نه پس ابراهیم علیه السلام دا دعا کوي چې الله مکې د خلکو معیشت او روزګار مضبوط کا. بیا ابراهیم علیه السلام نه لږ کم سوچ کوي. ابراهیم علیه السلام دا وایي چې الله د مسلمانانو روزګار مضبوط کا، د مسلمانانو معیشت مضبوط کا. الله ته ورته فرمایي قال ومن کفر، الله فرمایي چې نه روزګار او امن دا کې کافر او مسلمان دواړه شریک دي، دواړو پرو بحال وي. ما عزتمندو هغه امن، هغه روزګار چې کافر او مسلمان کې یو وي، ټول انسانیت په منځ کې شریک دی. زموږ خپل حکومت، زموږ خپل وطن، زموږ هغه روزګار هم اخیستی دی، زموږ هغه امن هم اخیستی دی. نور خاموش مونږ نه پاتې کېږو. اخري یو وضاحت ته کوم، مخکې مې په یوه جلسه کې کړی و، تاسو خو نه یو که نه؟ شلمه سپاره فتنو والا صورت دی. الله فرمایي مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. على غني کور ذکر کوي. دا غني کور نه جول، دا غني ښځه ونر چې بچي پیدا وکړي که نه، بیا ښځې غني راوچته شي، د خپل خاوند غني مړ کړي، بیا مور بچي روستر کړي، بیا بچي ټول متفق شي، د خپله مور مړه کړي، بیا خپل بچي نه د خویندې وړونه دا په خپلو کې سره مړه کړي. یعنې غن یې په کور کې نه نه، غن یې مشران د کور مشران قتلونه کوي، سیول وار دی کې خانه جنګي کې. الله فرمایي چې غن یې کور نه کمزورې کور یې سره شته نه. ما عزتمندو په کوم وطن کې چې وطن مشران مقتدر قوتونه وینه تویوي، قتلونه کوي، عمل کمزوری دی،
هېڅکله ترقي نشي کولی چې موږ ملک کمزوری دی موږ ملک بېوسه دی موږ ورته چې خپلو مقتدر قوتونو د بدامنۍ شکار کړی دی ځکه یې کمزوری کړی دی وما علینا الا البلاغ